ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جومات زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی. دلته هر کور کې شهید پروت دی. د دې جواب په څوک ورکوي؟ د دې جواب به اسفندیار ولی خان ورکوي، ستاسو پلار چې هغه دا شهیدان دا پښتانه هغه په 3.5 ارب ډالر باندې خرڅ کړو. هغه ویډیو به هم به طور ثبوت زه تاته پیش کومه چې څنګه یې خرڅ کړي دي په 3.5 ارب ډالر باندې. دا خبره کړې چا ده؟ دا خبره کړې د حیدر خان هوتي پلار اعظم هوتي کړې ده. ما سره هغه ثبوت موجود دی، هغه ثبوت به در سره شریکوم. خو د ټولو نه مخکې خپلو کتونکو ته یم چې ویډیو در سره تر پایه وګورئ او نورو کتونکو سره یې هم شیر کړئ. ملګرو، جمعیت الاسلام او ANP د دې جنگ چې کوم دی دا یو نظریاتي جنگ دی. دا جنگ بالکل زمونږ او د جمعیت الاسلام او د ANP چې دا کوم اختلاف دی نو دا یو نظریاتي اختلاف دی. اختلاف څه دی؟ اختلاف دا دی چې دوی سیکولر نظام غواړي دلته کې هم په افغانستان کې هم. کله چې په روس په افغانستان باندې اټیک وکړو نو په هغه ټیم کې هم چې دی یو اسلامي نظام او روس راغی او په هغه اسلامي نظام باندې په افغانستان کې اټیک وکړی شو. زیاتره افغانان پکې شهیدان شول، زیاتره افغانان چې دی کرو کور شول او څه چې دی راغلل پاکستان ته. نو هغه ټیم کې چې دی نیشنل پارټي چې کوم مشر و هغه لاړه روس ته یې دوره وکړله او باقاعده د روس سره ملګرتیا وکړله. دلته کې که مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د دې خپل غریب ولس نه چنده وغوښتله او افغانستان مجاهدینو سره کلک په کلکه ودرېده او د روس خلاف یې چې دی په افغانستان کې جهاد وکړ او روس له شکست ورکړه، روس ته نه لاړه. بیا چې دی د افغانستان کې د ملا عمر مجاهد حکومت راغلی او بیا د هغې نه بعد چې دی په امریکې چې دی پې اټیک وکړه. څه ټیم کې چې امریکا راغله او په افغانستان کې قابضه شوله نو کله یو حکومت راوستی سیکولر، کله بل. هغه سیکولر حکومتونه به چې کم راتلل او امریکې به خپل دهشتګردي کوله په افغانستان کې نو د امریکې سره چې دی ملګرتیا چا کړې وه د پاکستان په سیاسي پارټو کې همدغه ANP چې دی دغه ANP تلې ده او د هغه سیکولر نظام سره ودرېدلې ده او د هغه مجاهدینو سره مخالفت یې چې دی نو کړی دی. زمونږ مولانا فضل الرحمن صاحب بیا هم په دغه مجاهدینو سره ښه کلک ولاړو. د دغه مجاهدینو دپاره بالکل چې دی چانده هم کړې ده او دغه د افغانستان چې کوم امارت اسلامي طالبان دي هغې ته یې مجاهدین ویلي دي، تاسو ورته دهشتګرد ویلي دي د ANP والا. خو چې حق راځي باطل تښتي. حق راغی یو ځل بیا چې دی امریکا وتښتېدله، حق راغی او باطل چې دی وتښتېده. نو باطل سره سره د باطل چې کوم دلته کې او هغه هم چې دی وتښتېد لکه اشرف غني. د اشرف غني جړه هم په دې ویډیو کې کړې ده. نو زمونږ او د دغو بالکل چې دی دا د عقیدې او د نظریې جنګ دی. دوی هلته کې هم سیکولر نظام غواړي او دلته کې د دغو مقصد او مطلب ډول باجوال دي، سیکولر نظام عام کول دي. زما او ستا ته د تعلیم په ځای باندې چې دی نو د دوپړۍ او د باجې چل راخول دي او د پښتون په وینه باندې چې دی د دغو مطلب سیاست کول چې دی دا د پښتنو په وینه باندې کول دي. زمونږ مقصد امن راوستل دي، د خاوره کې امن پیدا کول دي. هغه خبرې له راځم ملګرو، کومه خبره مې چې دته په شروع کې وکړه چې یاره د دې جواب به ستا پلار ورکوي چې ستا پلار د پښتانه په 3.5 ارب ډالر باندې خرڅ کړي دي. هغه ویډیو کلیپ در سره د اعظم خان هوتي شریکوم نو دا در سره لږ وګورئ. पार्टी के सर पे सौदा हुआ है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3.5 करोड़ डॉलर लिए गए. तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज अवामी नेशनल पार्टी के 800 शहीदों का खून तेल बन के असफंदियार के दुबई के महल और मलेशिया के होटल और شاپینګ پلازو کو روشن کړ. ملګرو تاسو بوریدلی وي اعظم خان هوتي صاحب وایي چې د دغه شهیدانو د دې چې وایي د دې جواب به څوک ورکوي نو د دغې جواب د ستاسو پلار دی ډېر زر به امید دی چې ورکي
چې هغه په 3.5 ارب ډالره باندې خرڅ کړل او ځان یې په ملیشیا کې او په دوبۍ کې محلونه او شاپینګ سنټر یې کولو کړي دي. مولانا فضل الرحمن صاحب خو نه شاپینګ سنټر یې کولو کړلې او نه چې دی په دوبۍ کې او نه په بل ملک کې چېرته کې محلونه شته دي، بلکې چې ورسره ولاړ دی کم خلک دینداره خلک د مدرسو خلک او د دین اسلام محافظ او چوکیدار خلک ورسره ولاړ دي. تاسو همیشتن د مدرسو باندې الزام لګولی دی، تاسو همیشتن په مذهب باندې الزام لګولی دی او دا بعضې پښتانه چې دا خوا کې د سره ولاړ دي او دا تا ته پړقې وخي دغه خسکي چرګانو ته چې دی نو زه حق حیران یم چې دا ولې په تاسو نه پوهېږي چې ستاسو د NP سنیټر عظموتي دومره کلکې خبرې او دومره مضبوط ثبوت راوړی دی او د میډیا باندې هغه ثبوت شته دی، د هغې نه بعد به هم راپسې وایي به چې NP د پښتنو خیرخوا ده. پښتانه او قبایل او د شهیدان دا خو تاسو خرڅ کړي دي. ته څنګه راځي او نن چې دی مولانا فضل الرحمن صاحب ته وایي چې دا خلک تا د مذهب په نوم دوکه کړي دي. زمونږ مذهب اسلام دی، مونږ په اسلام باندې که مړه شو مړه نیو بلکې شهیدان یو، که بچ شو نو غازیان یو. تاسو چې دی سیکولر نظام غواړئ، د امریکې ملګرتیا تاسو کړه، د روس ملګرتیا تاسو کړله او ته نن راځې مولانا فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کې